په پاکستان کې ډیر لوی جنگ وشو، جنگ بین الاقوامي جنگ وشو، او تاسو او مونږ شاید چې د هغه جنگ د گهرای نه یو خبر. مونږ او تاسو هغه ته د عمران خان او د مولانا فضل الرحمن جنگ وایو، مونږ او تاسو هغه ته د پی ټی آی او د جمعیت علما جنگ وایو. هرگز داسې نه ده. دا جنگ دا د ډیر لوی عالمی سطح جنگ وو. نن زما په حافظ حمد الله باندې یو سړی دماکه کوي، ولې د حافظ حمد الله په پاکستان کې د لوی بيدینه دی. دا خو د الله د دین هغه محافظ دی چې په پارلیمنت کې د قادیانیت خلاف د ختم نبوت لپاره आवाज پورته کړو. دا خو هغه غږ دی کوم چې د پارلیمنت په فلور د مدرسې په تحفظ په دفاع کې استعمال شوی. نو دیندار سړی خدا سي نشي کولای چې هغه په علماو عمله کوي، هغه به علما وجني، اسلام پسند سړی به دا کار نه کوي. نو دا به څوک وي؟ دا زما د ملک او د وطن نه، دا بین الاقوامي سازشونه او بین الاقوامي قوتونه دي. سهولتکار ورسره دلته لوکل موجود وي. ولې د هغې مخې ته د مولانا د حافظ حمد الله صاحب یا د باجوړ یا زمونږ د نورو علماو د هغې ذاتی او شخصي عقیده، ذاتی او شخصي مسلک، ذاتی او شخصي علم، درس او تدریس، دعوت او تبلیغ، دا د هغې د پالیسو مخې ته رکاوټ نه دی. د هغې د پالیسو مخې ته رکاوټ د جمعیت علما اسلام هغه اجتماعي پالیسي ده، هغه بیانیه ده. کومه بیانیه چې حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب هغه د 13 کالو راسې د پاکستان په سیاست کې کلکه راټینګه کړې ده، او هغه دا چې په پاکستان کې بین الاقوامي قوتونه خپل ایجنټان راولي او دلته مسلط کوي. وروستو په هغې باندې چې کله جانچ پړتال کېږي نو د 22 ملکونو فنډینګونه پې ثابتېږي. تاسو د دې نه ګهرایي اندازه ولګوئ چې دا څومره عظیمه منصوبه د جمعیت علما ناکامه کړې ده، او د هغې اصل ریزلټ او نتیجه دا به پر روان الیکشن کې راځي. دا به لایټ نه اخلئ. دا مورچه ډېره زیاته سخته ده چې یو سړی زما په ژوند باندې ایله نه کوي او د هغه سره دلیل ختم شو، د هغه سره حربې ختمې شو، د هغه سره فنډینګونه ختم شو، د هغه سره زور ختم شو، بالآخر هغه دې ته کېناستو چې اوس به دا رکاوټ د مخې نه لر کوم او دی به وژنم. نه یو سړی دی د الله د دین دپاره خپل سر په تلي کې ګرځوي